د مفتی منیر شاکر صاحب ملګرتیا کړې ده او ښه په نرمو کړې وه او په هر میدان کې هر قسمه جواب ورله موږ کړی دی. موږ په دې بنیاد کړې وه چې موږ مفتی منیر شاکر صاحب په حقه ګڼلو چې دا حق پرسته سړی دی او رښتینې خبرې کوي او ملګرتیا یې موږ ښه په نره باندې کړې. خو د وخت په تېرېدو سره سره حالات داسې ځای ته لاړل چې هغه هم د دنیا نه لاړو او منګ هم تینه جدا شو. منګ ولې جدا شو؟ د دې ځینې خبرو وضاحت به زه خامخا کوم. یو د مفتی منیر شاکر صاحب د ژوند خبرې وې چې زه ورسره ملګری وم. د هغه په ژوند باندې څه داسې مسایل وو چې زه د هغې بالکل قایل وم، ما منلې ورسره چې دا خبرې د مفتی منیر شاکر صاحب صحیح دي. لکه مثال په طور نکاح عایشه شو او پیغمبر علیه صلات وسلام باندې سحر شو چې دا نه دی شوی. ډېرې داسې خبرې وې چې موږ هغوی سره منلې وې او ډېرې داسې خبرې هم وې چې هغوی سره موږ په ژوند باندې هم موږ ورسره نه وې منلې. د هغې وجه دا وه چې د هغې خبرو نه موږ مطمئن نه وو، لکه عذاب قبر شو، نزول عیسی شو او دا موجوده صلات او ډېرې خبرې داسې روانې دي. زما مقصد دا دی چې دوی خلکو نه زه جدا شوم. د هغې بنیادي وجه دا وه چې په اخره کې دا مسله دې حد ته لاړه چې اخر کې د دین نه انکار روانو. ګوره موږ چې د چا هم ملګرتیا کړې، د کم ملا مو خلاف کړې، زمونږ مقصد صرف د الله د دین سربلندي وه. زمونږ مقصد د علماو بدنامول، مدارسو بدنامول، د دین بدنامول دا نه وه. زمونږ ملګرتیا دا وه چې موږ حق سره ولاړ یو. زموږ سوچ او فکر دا و. خو چې کله وروستو شی موږ کتلو نو هغه شی چې کله حقیقت را څرګندېدو نو مقصد دې ځای له راغی چې په حقیقت کې خبره دې ځای ته راورسېده چې دا خو د علماو بدنامۍ کوي، دا خو د مدارسو بدنامۍ کوي. لکه موجوده تاسو ویډیو ولیده یوسف جان سره چې دوی کومه ویډیو کړې ده، دوی وایي چې یاره مدرسې په چاندو روانې دي. د ملا بدبختانه غم دا دی چې ته وګوره مدرسو کې ټول سوال شروع دی، مدرسې ټولې په سوال روانې دي، دومره راته او قرضدارې ده. هلکه که مدرسې په چاندې روانې دي، مدرسه د چا ذاتي کور نه دی. مدرسه د ټول قوم یو کور دی. د عقایدو او د اعمالو دفاع د مسلمانانو پکې کېږي. زما هم کور دی، د زید هم کور دی، د عمر او د بکر د هر چا کور دی او ټول پکې خپل امداد کوي او د خپل دین امداد کوي. دا څه بده خبره نه ده. خو بس صرف دا خبره رانیول په دې باندې د دین بدنامولو نه علاوه نور څه خبره دوی کې نشته، بس صرف دین بدنامول مقصد وي. خو الغرض چې کله زه پې پوه شوم چې دا خلک دین بدناموي او دا کیسه یې بل خوا روانه کړې، ما ته مکمل بایکاټ اعلان وکړو. نه وروستو مونځ نشته، پلانکې نشته، ډینګړې نشته، خو ډېرې خبرې حقیقت دې ځای له راورسېدو چې هر شی انکار در انکار در انکار در انکار روانو. نو زه الله نه ویرېدم چې زه خو ملګری ستا یم، خو په حق کې دې ملګری، په ناروا دې ملګری نه یم. که زه مفتی ندیم له جواب ورکوم د الله د دین په وجه باندې ورکوم چې کوم ځای کې مفتی ندیم خطا یې زه به خلاف کوم، او چې کوم ځای کې خطا نه زه خلاف نشم کولی، او چې کوم ځای کې خطا او جواب مو هم ورکړی دی. خو بهرحال خبره دې ځای له راورسېده چې دې خلکو نه ما اعلان براعت وکړو، ځکه چې دوی سره کم ملګري وو، شیخ شاه زمین صاحب وو، مفتی حضرت علي رباني صاحب وو، مولانا فتح الله صاحب وو، نور ډېر کسانو. نه دې خلکو دوی سره وفا کړې ده او نه دوی دې سره وفا کړې. وجه دا وه چې هغوی داسې مسایل راویستل چې هغه بالکل د قرآن او سنت سره تضاد و. نو الغرض دا خبره چلیده، نو ما هغوی سره بایکاټ وکړو. په دې کې ما ته د مفتی منیر شاکر صاحب زوی عبدالله شاکر میسیج وکړو چې تا کم براعت اعلان کړی دی، ستا پوسټ ما وکتلو او تا زمونږ په تنظیم باندې بدنامۍ لګولې. ما ورته وویل ما خو بدنامۍ نه دی لګولې، ستاسو ویډیوګانې موجودې دي، ثبوتونه هم موجود دي، دې کې خو د بدنامي څه خبره شته نه. یو ویډیو یو ثبوت درته ښیم چې دین نه مو انکار روان کړی دی. ما چې کله پنجاب کې درس قرآن کو، ما چې کومې مسلې کولې، ما هغه مسلې کولې چې کومو نه زه مطمئن وم، قرآن او سنت. زه قرآن او حدیث دواړه منم، قرآن او حدیث دواړه منم، او چې څوک حدیث نه مني هغه مسلمان هم نه منم.
نو دا مسلې ما هلته کولې نو په هغې کې بعضې مسلې داسې وي چې هغه د مفتي منیر شاکر صاحب د سوچ او د نظریې خلاف وي نو زه خو د هغه غلام نه یم د مفتي منیر شاکر ټیک دی زه ملګری ومه دې کې څه شک نشته خو داسې غلامي چې زه ستا زرخرید غلام یم چې هغه څه ویلي نو زه به هغه منم نه ما هم څه د کدوانو پاڼې نه دي ویلي نو ما داسې مسلې وکړې چې هغه د هغه د سوچ او د هغه د نظریې خلاف وي نو دوی دا وي چې ته خو زموږ سړی ته ولې داسې خبرې کوې یاره جي تاسو راشئ موږ به مطمئن کو پلان کې زه په دې مطمئن کېدی شم نه چې تا عذاب قبر نه انکار کې دا خو د قرآن د ایتونو نه انکار دی حدیثو نه انکار دی ډېرې مسلې الغرض دا دي خو چې پرون یوسف جان راغی تا دین بدنامه و تا اسلام بدنامه مدرسې په چندو روانې دي مدرسې په سوال روانې دي خدای پاک د خولې نه کمه یو خبره وویسته الله پاک چې د دین د بدنامولو کوشش کوي نو تا نه به غیر شعوري طور باندې داسې یوه خبره وځي چې الټه به ته بدنامېږي تا وایي مدرسې په سوال روانې دي او په هغه ویډیو کې دي ویلي چې زما کور هم د بابا ملګري مې دي په سوال روان دي الله دویمه خبره د کور خرچه چې ده نو د بابا مې بعضې چې داسې ملګري شته چې څه ناڅه کومک را سره کوي د کور چوله مې مړ کېدو له نه ورکوي الله پاک ګوره الله یې د نه خولې نه وباسي موږ د اوس هم خلاف نه یو موږ د اوس هم بد نه وي موږ د ملګرتیا کړې ده چې هر څومره مو کړې ده خو موږ د داسې ملګرتیا کړې چې انشاءالله نه به یې څوک وکړي او نه چا کړې ده مفتي عبدالوکیل صاحب و مفتي واجد علي صاحب و مفتي خیر الله صاحب و دا یو ویډیو نه کوله ما به ویډیوګانې کولې او هر چاله مې جواب ورکړی د مفتي ندیم صاحب هر چیلنج ما قبول کړی دی د مناظرو ما ورته وی چې زه مناظرې ته سره کینم نو چې کله زه در نه جدا شوم اوس در سره مفتي واجد علي دی مفتي عبدالوکیل صاحب دی نور دی اوس نرشه که نه دې مفتي ندیم تاسو له جواب وکړو دا یې درته ومویلې چې ستاسو په عقایدو ما سره غږیږئ نو تاسو کافر د اسلام نه خارج یو را سره وغږیږئ یو ملا جواب ولې نشي ورکولی یو ملا خو جواب ورکوي که نه بعضې خلک ما ته وایي یاره ته چې هغه وخت کې داسې تیز غږېدې ته د مفتي صاحب په سر باندې تیز غږېدې نه زه چېرته اوسېدم او مفتي صاحب چېرته زه تاسو نه یوه ګنټه فاصله کې اوسېدم زه الحمدلله اوس هم نرم زه اوس هم مفتي ندیم سره مناظرې ته کېناستی شم په یوازې ځان الحمدلله او هغه ټیم هم کېناستلی شم خو تاسو هغه ټیم هم ستاسو مولیان نشو کېناستی او اوس هم نشي کېناستلی څو ځلې جواب درکو ورسره کېناستلی شي کوم ملا دې جواب ورکړی ما نه علاوه بل چا مفتي ندیم صاحب ته جواب ورکړی هېڅ چا هم جواب نه دی ورکړی تا چې د اسلام خلاف څومره ویډیوګانې وکړې مدرسې بدنامولو نو که ما پرون یو پوسټ وکړو چې منکر حدیث قرباني نه مني نو ته به وایې چې دا ما یادې نو زه به هم تا ته وایم چې ته مولیان یادې نو ما یادې ځکه چې زه هم یو ملا یم که نه او که ته وایې چې نه ملا خو ستا نوم نه دی نو زه به هم درته وایم چې منکر حدیث ستا نوم نه دی زما سره ډېرې خبرې شته ډېر حقیقتونه شته هغه صرف زه د مفتي منیر شاکر صاحب د وجې نه وایم د هغه احترام اوس هم کوم مخکې مې هم کړی اوسه پورې چې زه خاموش وم ستاسو خلاف ما ویډیو نه ده کړې ما موږ ټول عمر د دوی ملګرتیا کړې ده او دوی موږ ته الټه لتې راکړي دي